ډېرې غټې دعوې خو گویا ښه نه دي، لیکن دا خبره بالکل رښتیا ده چې ما ته چې څومره وخت سپریم کورټ راکړو بلا ټوک بلا روک ټوک یې ماله راکړو. په سپریم کورټ کې مسله دا یي چې قانوني خبره به پیش کې او ټو دی پوینټ خبره به کې، اخوا دی خوا نه. ما ځان سره ټول تیاری وړی و، نو زه چیف جسټس ته ودرېدم. اول مې د هغه شکریه ادا کړه. که ستاسو یاد شي څه زمانه مخکې چې اول ځل مونږ د دې ختم نبوت په مسله باندې 2 میاشتې به شوي 3 به شوي یو جلوس مونږ ویستی و د دې ځای نه، نو ما دلته دا خبره وکړه او زه اوس هم په هغه قایم یم او خدای پاک هغه خبره سبا پرون رښتیا کړه. خلکو راته وی چې تا دا دن سبا پراپیګنډې ډېرې دا خلکو پسې لکۍ جوړوي. نو ما دلته دا ویلي و چې زه د چیف جسټس په نیت باندې بالکل شک نه کوم، زه د چا په ایمان دا خبره نه کوم، ځکه دا ډېر سخت پیغور دی چې ته چاته دا خبره وکړې چې ته د رسول الله سره مینه نه لرې یا ته د ختم نبوت دشمن یې. دا خو کنزل دي، د مور او د پلار په کنزل څوک نه خفه کېږي، خو چې په عقیده خبره وکړي په رسول الله باندې وکړي په دې خلک ډېر خفه کېږي، ځکه د هغه سره د چا مینه نشته. څوک دی چې هغه به دا دعوه کوي چې زما د محمد رسول الله سره مینه نشته دی. زموږ خلکو سره خو که څه شته دی نو درود دي، که زموږ خلکو سره څه شته دی نو ذکر د محمد رسول الله دی، بیا خو نور موږ سره هېڅ هم نشته. نو به هر حال ما دلته دا خبره کړې وه، ما چې چوکیدار ته زموږ جلوس لاړو هلته مې هم دا کړې وه چې چیف جسټس ته درخواست دی، موږ ستا په نیت شک نه کوو، خو درخواست دا دی چې دې مسلې ته لږ ته نظر وکړه، دا نه چې خدا نخواسته د دې فایدې قادیانیانو ته ورسي. نو به هر حال ما اول شکریه ادا کړه او دا مې ورته وویل چې چا که ستا دل ازاري کړي او تا ته د ختم نبوت په دې کیس باندې تا ته بدې ردې ویلي، زه د هغې مذمت کوم او زه تا نه د ټولو خلکو په سر معافي غواړم، ځکه موږ ستا په نیت شک نه کوو. ستا مهرباني ده چې تا دې سپریم کورټ ته که تا نه غوښتی څوک به راغلی وي، دا ستا مهرباني ده چې تا په دې کیس کې علما دا راوغوښتل او ټولو علماو ته وویل چې د چا نومونه شوي وو هغه نومونه د 6 کسانو دي، یا نوټیفیکیشن ما سره شته چې دا علما به راځي او دا به چې دی سپریم کورټ ته پیش کېږي. ما یې شکریه م ادا کړه چې تا مونږ له دا عزت راکړو چې په دې لوی عدالت کې دې مونږ راوغوښتو او مونږ ستا شکریه ادا کوو. دا زمونږ نو هغه دومره مؤدبه سړی دی چې دا کوشش به زه کوم چې ما ته زما تقریر د سپریم کورټ میلاو شي. که دا میلاو شي نو دنیا ته به پته ولګي، ښکاره به شي چې ما هلته څه ویلي. نو هغه ما ته وایي چې ته ما ته دا خبره مه کوه، بلکې ستا شکریه ده چې تا مونږ له عزت راکړو، ته دلته راغلې، دا ستا مهرباني ده، ډېر د ادب نه ډک سړی دی. نو ما چیف جسټس ته وویل چې اسلامي نظریاتي کونسل او زمونږ څومره علما، څومره د مدارسو تنظیمونه، د څومره مشایخو چې دا کم تجویزونه تاله درکړي دي، دا تا ته درخواست دی چې زه د هغه ټولو تجویزونو زه د هغې حمایت کوم. تا ته دا درخواست دی چې ته دې باندې دا زموږ د ټولو شریکه خبره ګڼه او ته په دې باندې حکم جاري کړه. او بیا مې ته اجازت وغوښتو چې ما له ته یو 100 منټه راکړه چې زه تا ته ګزارش پیش کوم. نو تاسو په الله یقین وکئ چې هغه ډېر په خنده پیشانۍ باندې زما دا ټول بیان چې دی دا ریکارډډ دی. ما ورته وویل چې زما درخواست تا ته دا دی چې خالي تا په دې